نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د قرباني زناور د هغه تفصیل تاسو مخکې تراغی او د دې چې کومه چمړه ده د دې چمړې مصرف او چې کوم ځای کې د دې صحیح مصرف ده هغه هم تاسو ذهن نشین کړئ. کچیرته څوک د قرباني د زناور چمړه په خپل ذاتی مصرف کې راوړل غواړي د هغه مصلا جای نماز جوړول غواړي نو دا هم ټیک ده. او کڅوک د دین مشکیزه یعنی هغه چې کوم کې وبو استعمالېږي د دې لپاره هغه چمړه استعمالول غواړي نو دا هم صحیح ده. او کچیرته څوک د دې چمړې دا چمړه څو خرڅه کی او د دې پیسې په ذات باندې ولګوي نو دا هر کله صحیح نه ده، بلکې چمړه چې خلک کله خرڅه کی د دې پیسې دا په یو غریب باندې لګول دا واجب دي. او کوم چې نن سبا د دې چمړې پیسې دي دا په د جماعت په تعمیر کې هم نشو لګولای او د جماعت فند ته هم نشو جمع کولای او داسې چې کومې فلاحي ادارې دي نو په هغو ادارو باندې مونږ د دې چمړې خرچه هم نشو کولای، دا چمړه هم نشو ورکولای. او داسې چې کومې نور ادارې دي چې هغه کې د یو غریب یا د یو یتیم ملکیت هغه قبضه ناراضي په هغو کې مونږ دا نشو استعمالولای. البته د یو غریب ملکیت په دې کې دا ضروری ده. او د دې بهترین مصرف چې کومه ده هغه دینی مدارس دي. کچیرته دا چمړه مونږ په یو طالب علم باندې ولګو نو د دې طالب علم د یو امداد یو ذریعہ او سبب هم جوړیږي چې د دې په وجه سره هغه علم دین حاصل کی او بیا مخکې د علم دین کې د دغ سړی د ثواب ذریعہ هم جوړیږي. او بل دا چې کله مونږ یو طالب علم ته ورکو نو د احیاء دین د دین د ژوندي کولو یو سبب او ذریعہ دا هم جوړیږي. نو دا خبره ځین کې وساتئ چې د چمړې بهترین مصرف دا دینی مدارس دي نو فلاحي ادارې او د مسجد په تعمیر کې د دې استعمالول دا هیڅ کله گنجائش نه لري. دوه قسمه زناور دي. بعضی هغه زناور چې کوم واړه دي نو هغه کوم کس د عقیقې په لحاظ باندې قرباني کول غواړي نو دا هم صحیح دي. د نارینه لپاره دوه زناور او د یو بچی لپاره دا یو زناور. او کچیرته څوک د عقیقې والا حصہ دا د قربانۍ په حصو کې شریکول غواړي یعنی دا وایي چې 4 یا 5 حصے دا د بل کس قرباني دي او 2 حصے دا د ماده عقیقې دي نو دا سي د عقیقې حصہ د قربانۍ په حصو کې شریکول دا هم صحیح دي. چې بچای وي د هغه 2 حصے او بچی وي د هغه یو حصہ نو په دې کې هیڅ کراهت او هیڅ داسې شوبه نشته. کچیرته دا زناور داسې وي چې په هغه کې نور ټول صحیح العقیده وي، په دې کې صرف یو مشرک وي یا یو کافر وي، د دې یو په ذریعہ سره د ټولو کسانو قرباني دا بالکل کل عدم او باطل شوله. دا ټول کسان به اثرینو بیا قرباني کوي ځکه چې بعض داسې خلک دي چې هغه یو رشتہ دار وي یا د هغه یو گاونډي وي یا د هغه تعلق ولوي د دې په وجه هغه قرباني ته ورګټ کی او دته د دې فکر نه وي چې آیا د دې سړی عقیده ټیک ده که عقیده خراب ده. کله چانه سبا شرکیه یا کفریه عقیده وي نو هغه کس کتا سو قرباني ته ورګټ کی نو د ټولو کسانو قرباني په دی باندې خرابېږي. ځکه چې شیخ طریقت استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله هغه یو بیان کې دا بیان کړی دی چې د عقیده مثال دا د زړه غوندې ده. کچیرته دی یو انسان د زړه نه یو ټوکړه کار کړي د زړه صحیح سالم بلکې انسان مکمل ختم کېدلای شي ورسره. او کچیرته دی یو انسان باقی اعضاء نه یو حصہ کاټ کې او زړه د صحیح سالم وي نو دا انسان بیا هم د یو وخت پورې گزاره کولای شي. نو داسې کچا د چا عقیده خرابوي د دې مثال د زړه غوندې ده. کچا عقیده خرابوي
دا انسان هیڅ کله نشي کامیابېدلی او که د چا عقیده ټیک وي باقي اعمال خراب وي دا انسان بیا هم په څه وخت نه بعد کامیابېدلی شي. نو بعضې قرباني هغه دي چې کوم په کس باندې واجبه وي نو هغه کول خو ضروري دي. او بله نفلي قرباني که چیرته د خپل ځان دپاره مو کې دا هم صحیح ده او که چیرته هغه کسان چې کوم ژوندي وي هغو ته ایصال ثواب کې دا هم صحیح ده او هغه خلک چې د دې دنیا نه تللي وي نو که هغو ته ایصال ثواب کې د هغو دپاره د نفلي قرباني وکړي نو دا هم صحیح ده. نو موږ ته پکار ده چې د دې اهتمام وکړو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دپاره موږ تاسو نفلي قرباني وکړو او خپل والدین دپاره یا نور رشتہ دارو دپاره موږ داسې نفلي قرباني وکړو.